ټول ناول خو زه د انګو د ضلع د ټولو دوستانو شکریه ادا کوم تاسو دلته راغلئ موږ ته مو عزت راکړو خدای مو خوشحاله کړه وروڼو نن په کومه صوبه کې زه وزیر اعلی یم د 2013 نه مخکې تاسو ټول ته حالات معلوم وو شاه فیصل په تفصیلي خبرې وکړي کم سے کم دا سوچ وکړئ چېرې ما ته دې صوبه کې څه میلاو دا صوبه د دهشتګردۍ ډکه صوبه اغواکاري دماغي بندخوري امن امان تباہ و برباد ما ته تباہ و برباد سکولونه میلاو شول ما ته تباہ و برباد اسپتالونه میلاو شول ما ته مات ګوډ سړکونه میلاو شول ما ته د کرپشن ډک پولیس میلاو شو ما ته دفتر د رشوت ډکې میلاو شو اوس هم هغسې دي فرق پکې نه راغلی نو زه سره تاسو پوهوم چې تحریک انصاف تاسو حکومت چې موږ ته د خلکو څه پرېښي دلته کې د ایم پي حکومت تیر شوی دی د علما حکومت تیر شوی دی یو منټ چېرې به نه وای نو بیا تاسو خبرې وکړئ زه به کښېنم پاره مهرباني وکړئ ګورئ خبره اورئ دا تاسو د مستقبل خبرې دي د ملک خبرې دي دا ټوکه ټکالو ته زه نه یم راغلی ډېره مهرباني به شکریه زه ځکه خبرې کوم چې زه د صوبې وزیر اعلی شوم زه مې بې خبره وزیر اعلی وم د ما ډېره تجربه ده 15-16 کاله ما سیاست کې وشول وزارت یې هم ډېرې کړي دي ډسټرکټ ناظم هم پاتې شوی یم د بلدیات ته مې شروع کړي ده الله تعالی دې سیټ ته راوستم نو زه تاسو خبرو وروڼو چې صرف دا نظر واچوئ چې دا مخکې څو دې صوبه کې که دا اسپتالونه ټیټ وې دا سکولونه ټیټ وې دا سړکونه 2 نمبر نه وې جوړ شوی دا پولیس ټیک ټاک کار کولی دفترو کې رشوت یې نه وې نو ما زندګي به مسانه وه او دا ترقي به مخکې لاړه وه لیکن افسوس دا دی زه خو هر ځای کې تقریرونه کوم زیامه سیاستدانو چې کوم جرم کړی دی هغه د معافۍ لایق نه دی موږ ټول مجرمان یو زه ځان هم په هغې کې شریک ګڼم چې موږ د ملک سره جرم کړی موږ د تاسو تعلیم تباه کړی موږ د تاسو اسپتالونه تباه کړي موږ د تاسو پولیس تباه کړی دی سیاستدانو تاسو دفتر رشوت ته ډکې کړي دي په یو ځای کې تاسو ته انصاف نه دی میلاو شوی نو آیا دا پاکستان دې لپاره جوړ دی دا پاکستان دې لپاره جوړ دی دا تاسو ټول ځناور یې موږ به بې عزته کېږو په عدالت کې بې عزته په تاڼه کې بې عزته په سکول کې غریب بچی تباه و برباد اسپتال کې علاج بندوبست نه دفتر یې د رشوت ډکې دا ملک دې لپاره دی دا حکومتونه دې خلکو دې لپاره کړي چې خلک به تباه کېږي بنیادي مسلې به نه ملاویږي دوی به جایدادونه جوړوي دوی به کارخانې جوړوي دوی به لوټ مار کوي او دا عوام ساده عوام بیا به ورته تاړی وي زه په تاسو باندې رحم کوم زه حیران یم چې ستاسو سوچ نشته دی تاسو د ملک مستقبل نه غواړئ تاسو د ملک خوشحالي نه غواړئ تاسو د عمل د دنیا مقابلې ته نه بوتل غواړئ تاسو سوچ بدل کړئ دا وړې وړې خبرې پرېږدئ جنگ به دې دی نن په دنیا کې الیکشن یې په دې کېږي چې کومه پارټي راځي خلک د تپوس کوي د صحت نظام بدل شي د تعلیم نظام بدل شي موږ ته په عدالت کې او په پولیس کې انصاف ملاویږي د بېروزګارۍ نظام بدل شي کارخانې به راته جوړې د ملک اکانومي به څنګه ملک به ترقي ته بوځي که قرضدار یې کې به مو چې د ملک اکانومي ښه شي نو تاسو ګراني ختمه شي نن دنیا کې سیاست په دې دی خلک جواب غواړي چې ما ته ښه صحت نظام پکار دی ما ته ښه سکولونه او تعلیم پکار دی ما ته عدالت کې انصاف پکار دی ما ملک ترقي پکار ده ما ته ګراني به ختمه ما ته بېروزګاري ختمه دا د ملک سیاست په دې باندې پکار دی ملک کې تبدیلي نظام د نظام خبره کوي چېرې ما ته نظام فکر راکړ ما نه ولې څوک رشوت اخلي نو زه په دفترو کې ولې بې عزته کېږم دا د سیاستدانو ته تپوس کوئ ما نه هم کوئ چونکې راپسې راوالي چې ولې دا ملک داسې دی ځکه چې د ملک کوم سیاسي پارټي راغلې ده هغه دا سیستم تباه کړی دی نن په سکولونو کې تاسو بهتري وینئ په سکولونو کې استاد وینئ نن په سکولونو استاد باندې سیاست نشته سکول کې استاد څوک نشي ټرانسفر کولی ما ته خو سکولونه بغیر فرنیچر بغیر اوبو بغیر بجلی بغیر د باونډري والا دو کمرو سکول 2 استادان دا خو د شرم مقام دی چې 2 کمرو سکول 2 استاد او 6 کلاسونه
دې ته سکول ویلی شي او د زناورو ته دپاره هم داسې دغه بندوبست وي خو دا چا تاسو سره فکر نو ځینې خلکو نه تپوس کوم روزانه چېرې تاسو ته فکر نو تاسو ولې مونږ نه تپوس نه کوئ چې تعلیم ولې خراب دی تاسو ولې تپوس نه کوئ چې استاد سکول کې ولې نشته په سکول کې د غریب بچی په ځمکه ناست دی د خان بچی په کرسۍ کې ناست دی ولې د غریب حق نه دی چې د کرسۍ کې کښېني تاسو ولې دا تپوس نه کوئ ځان بیدار کړئ ځان کې تبدیلي راولئ ټول خو چغې وایي عمران خان چغې وایي یو لیډر راپاڅېدلی چې زه تبدیلي راولم تاسو هم چغې وایي چې تبدیلي راولم سپاسدار ما چې راته پېښ شي د تبدیلي نو خبره نشته او د سوال نشته دی چې دا عمل ټیکون غواړي د عمل دې کې خوشحالي راوستل پکار ده دې کې خلکو ته انصاف ورکول پکار دی ما خو 15 کاله ټوله زندګي په دې کلو کې تېره کړې کوڅه په کوڅه ما ټوله زندګي تېره کړې بیٹک په بیٹک ما کور کې وخت نه تېر کړی ما ته خلکو مسلې معلومې دي چې غریب بچی په سکول کې څومره تباه شو هغه مستقبل تباه شو چا تپوس نه کو هغه تعلیم تباه شو چا رزلټ تپوس نه کو سکولونو بد حال دی چا تپوس نه کو او بیا داسې سکولونه چې د اردو کې ورته سبق ښیي تاسو چېرته سوچ کړی دی چې د غریب بچی د خان ولې مقابله نشي کولی په دې ملک کې د غریب او د امیر فرق ولې ختم نه شو ځکه چې انګریزانو دوه طبقې جوړې کړي دي اوس پکې د درېیمه طبقه بله شروع شوه دوه طبقې دا وې چې د خانانو بچي په انګریزۍ کې سبق وایي او د غریب بچی په اردو کې وایي کالج یونیورسټۍ به په انګریزۍ کې نو چې دا بچي سکول نه لاړ شي یا کالجونو ته لاړ دي دوی څنګه مقابله کولی شي अब ډېر عقلمند او ډېر لایق بچی وي چې دې خلکو بنیادی چې چا بنیاد تکړ دی هغه مقابله وکړي دا خو تحریک انصاف پریشان ہو ما سره غم و چیرې غریب بچی اردو کې بس څنګه سبق کوي مقابله بس څنګه کوي تحریک انصاف د تبدیلی راوسته سرکاري سکولونو کې ورته بنیادی تعلیم انګریزي کې شروع شو هغه بچی نن څلورم کلاس ته ورسي او ان شاء الله تعالی وکاله پس دا د مستقبل لپاره کار کوو او زه وینم چې دا بچي وکاله پس چې دا کالجوانو یونیورسټۍ ته ځي ان شاء الله تعالی د غریب بچی به د خان سره مقابله کوي مخکې نه شو کولی اوس به کوي ځکه بنیاد یې برابر شو دا ټول څیزونه دی دا ټیکون دي نن که دنیا کې خوشحالي ده ترقي ده د امیر او غریب فرق ختم دی تعلیم ختم کړی دلته چاپلار یې نشي ختمولی خزاني حکومت چاته نشي ورکولی نقدې پیسې څوک چاته نشي ورکولی د تعلیم خزانه تباه او برباده کړې ده کله چې پاکستان کې یو برابر تعلیم بهترین استاد بهترین سکول بهترین د تعلیم نظام رانلو او د خان او د غریب تعلیم یو برابر نشو نو د ملک دا فرق نشي ختمېدی زه بهر دنیا ته ځم هلته پته مې لګي دا غریب دی دا امیر دی ځکه د هغې تعلیم یو برابر دی او بیا د کاروبار د نوکرو موقع ورته یو برابر دي په سفارش نوکران نشته دی په پیسو باندې نوکران نه ملاویږي ځکه هغه ملکونه په ترقۍ لاړه خو خو دې ملک سره ظلم کړی دی زموږ نه بهترین ذهن رانه لاړو هغه لایق بچي رانه لاړه بار دنیا ته کراچۍ ته لاړه پنجاب ته لاړه بار دنیا موږ ته بوسه پاتې شوه چې دا بهترین دماغ ته ملک نه لاړ شي نو څنګه به ملک ترقي کوي ځکه چې دې حکومتونو موقع نه ورکوله د میرټ نظام نو بهترین استاد چا نه بھرتی کولو थर्ड डिवीजन मैट्रिक उस्ताद पे भर्ती को अगर जान तो सबक भी शिखोले तो गरीब बच्ची तो बस सखी तो जब बताओ सोच करे समझ जुलम शवेरे जैसे अपना लोग हम दारते हड़ना खबरें को दिमाग दर्द कई चाया दाड़ा अंदू दा कानू दे नलीदल या ताव सरे मीना नवा या गरीब परवाह नवा चदा से इंसानान ने दी दे जैसे कई कई दे ता तरक्की ने दा पकार दे तालीम जरूरत ने ما خو 15 ارب روپۍ تش په پرایمري سکولونو لګول چې کمرو کمې پکې دوه کمرو پرایمري سکول دوه استادان 200 بچي سوچو کوي چې دوه کمرې دوه استاد او استاد هم غیر حاضر تاسو د قسمت فیصلې څنګه شوي دي نن موږ په 15000 استادان نور بھرتی کړ په میرټ مو بھرتی کړ تاسو د علاقې نه بھرتی شوي لایق بچي هغه سکولونو مې شپږ سکول استادانو کړ نوې سکولونه د شپږو کمرو جوړېږي زاړو سکولونو کې دبادب کمرې جوړو چې بچو ته موږ کمرې او سہولت ورکو چې یو سکول کې سہولت ني استاد ني فرنیچر ني نو څنګه هغه سکول دی او څنګه به تعلیم موږ سکولونو ته فرنیچر شروع شي تاسو سکولونو ته روان دي چې د غریب بچی ځمکې نه راپاسي کورسۍ کې کېدي د حق نشته دی د ملک اډو دي حصه نشته او دا یاد ساتئ چې دا د حکومت ذمہداري ده آئین پاکستان دا وایي چې د حکومت ذمہداري ده چې حکومت به بهترین تعلیم ورکړي
یو حکومت ذمہ داری نه ده پوره کړې. صرف چند فنډونو باندې یو څو کمرې جوړې شوې، یو څو استادان په سفارش باندې شول، یې موږ درته سکول جوړ کړ، تباہ او برباد غریب مستقبل کو. دا ټول څیزونه سوچ وکړئ چې دې صوبې سره تاسو سره بیا هم کېږي، بیا به دا خلک راځي، بیا به دا چغې وایي تاسو به دوکه کېږئ. زه دلته دا څو نارې مې وارې، زما ډېر خفه شو. تاسو د تحریک انصاف ملګري یئ، تحریک انصاف درته کارونه کوي، ذاتي خبره نشته که میں نے حاضر دی که غیر حاضر دی، ما تاسو خدمت کړی دی، صوبې نظام مې بدل کړی، تاسو به ټیک ولاړئ. تاسو خبره نه ده، ذاتي خبرې پرېږدئ، څوک چا سره لګي نه لګي. عمران خان سپایان یې تاسو ټول، خو دا پارټي د ځوانانو پارټي عمران خان پارټي ده، د دې مقابله څوک نشي کولی. تاسو به میدان ته ځئ. همدغسې د هسپتالونو څه حال و، دا بلډینګ 2004 کې دا افتتاح شوي. د تېر شوي حکومت الله تعالی دا الله تعالی یې په لاس نه کولو که نه، د هغه نیت ټیک نه و. دغسې ما ته ټول هسپتالونه سکولونو کې استاد حاضر کو، دا دی کولی شو، دا استاد سکول کې حاضر کولی شو، دا تحریک انصاف وکړو، ځکه چې موږ په استاد سیاست پرېښو، موږ د استاد ټرانسفر کې انټرسټډ نه یو، موږ د غریب بچي مستقبل کې انټرسټډ یو، ځکه نن سکول کې استاد حاضر دی. خو د سکول استاد حاضري لګوي چې غیر حاضر نه شي، ځکه دا غریب بچی دی، دته مستقبل ټیک کوم دی. دغسې ما ته هسپتالونه مات کړل، هسپتال کې ډاکټر نه، دوایي بندوبست نه، ګندګۍ نه ډک هسپتالونه، ټیکنیشن پکې نه، مشینري ټوله خرابه. دا څنګه حکومتونو؟ زه حیران وم چې دوی سره دا فکر نه و چې هسپتال کې مشینري خرابه ده، هسپتال کې ډاکټر نشته، هسپتال کې دوایي بندوبست نشته، غریب سړی علاج نشي کولی، او تاسو ورته بیا هم ته حیرانې وایئ، او بیا به هم ورته ووایئ، ځکه تاسو ذاتیات سوچ کوئ، د موږ مستقبل سوچ نه کوئ. موږ څه چل وکړل؟ اربونه روپۍ ما هسپتالونو ته ورکړل، یعنې نوې به مې ډېر جوړ کړي، خو چې کوم ګند و به مې نه ټیکولو، مخکې به تلم څنګه چې دی کړي دي. نن هسپتالونو کې ډاکټران پوره دي. زه چې وزیر اعلی شوم، په دې صوبه کې 3,500 ډاکټرانو ټوله صوبه کې، هغې کې مې 1000 خلک ډبل تنخواه اخیستله، هغه مو نوکرونه وویستل، و 800 داسې وو چې هغې پروموشن نه اخیستل، ځکه هغې دوکانداري خرابېده، هغې مو زبردستۍ باندې پروموټ کړ، نور مو برتي کړل. هغې نه علاوه په دې 4.5 کاله کې 4,000 ډاکټران ما نور برتي کړي، تقریبا 4,500 نور هم لګیا دي. نو په 15 کاله کې 3,500 ډاکټران صوبه کې، او په 15 کاله کې مې ورته 4,500 نور برتي کړو. دا تبدیلي نه ده، ځکه نن هسپتال کې ډاکټر پوره شو. هغه هسپتالونه چې کوم ځای کې 20 ډاکټران ضرورت و، هلته 15 ډاکټران وو، هغه هم غیر حاضر وو. نو دا څنګه حکومتونه چې ډاکټر تپوس یې نشو کولی، د علاج هم ورسره نو، هسپتالونو کې دوایانې نه وې، هغې ته مو بندوبست وکړو. هسپتالونو تباه حال و، ګندګۍ ډک و، هغې ته مو اربونه روپۍ بر ورکړئ. ما خو ټولې پیسې دی ګند صفا کوونې کې ولګولې. نن په هسپتال کې موږ سره غم و چې غریب علاج څنګه کوي، چې بیماري راشي نو غریب به څه کوي، ځان به خرڅوي، قرضه به اخلي. موږ سره فکر شو چې غریب علاج بندوبست پکار دی. هغې دپاره مو صحت انصاف کارډ راوویستو. نن 14 لاک کارډونه ما تېر شوي کال تقسیم کړي صوبه کې، 10 لکه نور کارډونه تقسیمېږي، هنګو ته هم راغلي، هر ضلعې ته راغلي. او دا کارډ چې کوم کور ته لاړو، د غریب کور ته چې دا کارډ لاړ شي، دې کې 5.5 لک روپو علاج، 5.5 لاک روپو مفت علاج سرکاري هسپتال نه او پرایویټ هسپتال نه کېږي. که هغه پېښور کې کوي، که هغه هر ځای کې کوي، هغه علاج به هغه ته کېږي. ځکه موږ سره غم و چې غریب سړی د علاج بندوبست د حکومت ذمې داري ده. څنګه چې ما ووایي چې د حکومت ذمې داري ده، دا یاد ساتئ، دماغونو کې واچوئ بچو، چې دا د حکومت ذمې داري ده چې د بندوبست به ورته کوي، کړي چوي او کار څه کېږي، سکولونه به ورته ټیکوي، تعلیم به ټیکوي. دا د حکومت ذمې داري ده چې صحت نظام به ورته ټیکوي، تاسو صحت بندوبست به کوئ. دا حکومت ذمې داري ده. موږ احسانونه اړو، موږ احسان نشته، دا موږ خپل ذمې داري پوره کوو چې هسپتال درته ټیک کړو، سکول درته ټیک کړو، دا نظام درته ټیک کړو. موږ په چا احسان نشته دی. دا د عمران خان وعده ده او وعدې پوره کوو. دا عمران خان ویلي چې موږ تبدیلي به راولو. همدغسې ما ته کوم پولیس ملاو دی، هغه پولیس چې د رشوت ډک پولیس، د بدماشۍ ډک پولیس، په تاڼو کې بدماشي. نو دا چا وکړل؟
تاسو سوچ کړی دی چې د تاڼو کې چا بې عزته کېږي؟ په تاڼو کې دا وهن ټکون تاسو چا والي یې؟ دا پولیس نه یې والي. په تاڼو کې تاسو پولیس نه یې بې عزته کړي، دا سیاستدانو بې عزته کړي یې. ځکه ایس پي به د یو سفارش باندې، ډي پي او دا ډي ایس پي به بل خان سفارش، ایس ایچ او به بل خان سفارش، محرر به د بل خان سفارش. ای خو خانانو ته کتل، ای خو هغې خپلو د مشرانو ته کتل، هغې سترګې هغې ته وې چې دا خفه نه شي چې زه نن دلته کې ایس پي خپلو لګوم، ډي پي او ایم پي او لګوي، ایس ایچ او بل خان ولګوي، نو خو به یې دوی ته تابعداري کوي. نو دا د سیاستدانو نوکري کوله دی، دا د سیاستدانو غلامانو دوی د هغې خدمت ته ناست وو. او نن تحریک انصاف څه وکړل؟ موږ اختیارات ختم کړل، یو سپایي هم د چا سفارش باندې نه لګي. ایس ایچ او محرر خو ډېره خبره ده، ځکه چې زه غواړم چې په تاڼه کې تاسو ته عزت میلاو شي، چې تاڼه کې تاسو مسلې حل شي. دا تاڼې د مسلو حل دپاره دي، دا تاسو مسلو دپاره دي. تنخواه هم تاسو ورکوئ، پیسه تاسو ده، نو څنګه به دې خدمت نه کوي؟ نو ما اختیارات ختم کړل او یو اګریمنټ مې پولیس سره کړی چې زه تاڼه ټیک غواړم، په تاڼه کې وهن ټکون نه منو، په تاڼه کې رشوت نه منو، په تاڼه کې 2 نمبر ایف آئی آر نه منم، په تاڼه کې سفارش نه منم چې دی دننه کو دی بار کا. وزیر اعلی هم آرډر نشي کولی چې دا سړی بند کا. دغه انصاف دی، بل نشي کېدی. نو ځکه په پولیس کې فرق را روان دی. غلط خلک به پکې، خو موږ خو خپل حق ادا کړی دی. ما نن هم ډي آی جي صاحب سره وختي میټینګ و، څه مسله وه، وایم موږ خو تاسو ته اختیار درکړی دی. زه خو چا ګیله نه منم چې عوام پریشان وي، هغه ته خوشحالي نه، نو زه بیا اختیار هم واپس اخیستی شم. خو زه د عزت غواړم، زه د قوم عزت غواړم. دا تاسو تاڼې دي، هسپتالونه تاسو دي، سکولونه تاسو دي، پیسه تاسو ده، او حق درته نه میلاویږي. لعنت دي شي په هغه حکومت کې چې تاسو خپل حق نشي درکولی. دا ټول څیزونه دي. نن په پولیس کې میرټ باندې بھرتي ده، دا ټول څومره دغه دي په میرټ لګیا دي. نو زه دلته سوچ کوم که زه نن خبرې کوم، ډېر څیزونه دي. تاسو په دې انګو کې د دنیا 1 ارب د بوټو بندوبست موږ په ټولو صوبه کې لګو. دا مخکې چا نه شو کولی. موږ بوټي ولګول 1 ارب، او په صوبه کې مو کروڑونه کروڑها بوټي د عربونو روپو اونې بچ کې نن د چا پلار کټای نشي کولی په دې صوبه کې چې موږ حکومت دی. ځکه موږ چا نه حصه نه اخلو، موږ د اونو بوټو کې حصې نه اخلو، چا نه کمیشن نه اخلو، چا نه رشوت نه اخلو. ځکه نن دې صوبه کې بوټي مو لګول او غیر قانوني کټای مو ختمه کړه. ځکه چې نن دې صوبې ضرورت دی. موسم ته ګوره بدل شو، بارانونه نشته دی، واورې رانې پګلاو شوي، سیلابونه را باندې راځي او خلک اونې کټ کوي. اونې خو لګون ثواب دی، کټون خو ګناه ده. نو زه هر چا ته وایم چې یو بوټی ولګوئ، دا ثواب دی او دا تاسو د بچو د مستقبل دی. نو موږ دا کار هم وکړو. دغسې ما ته دفتر خو رشوت ډکې میلاو دي، زه څه چل وکړم؟ ځکه کوم حکومت راغلی دی، تېر شوي حکومت خو شرمونه شرمولی دي. هلته خو بس هلته خو یو منټ ما ته تاسو دې صوبه کې وګرځئ، دا سړکونه داسې ټول مات ګوډ سړکونه، مات ګوډ ګنده بلډینګونه. ځکه چې دې کې رشوت کمیشن و، وزیر اعلی هاوس کې به ټینډرې خرڅېدې، نوکریانې به خرڅېدې، په ټرانسپورټ به پیسې اخیستل. نو ما ته خو ټول کم میلاو شو. زه چې کوم ځای ته ځم یې سړک مات دی، ما ته سړک جوړ کا. ما یو سړک هم ولیدو چې سټینډرډ سړک وي. نن سړکونه تحریک انصاف حکومت کې که غلط سړک جوړ شو، ما افسرانو ته ویلي دي چې د کارپېټ 10 کاله زندګي ده او که 10 کاله کې دې کې سورې وشو، نو ما خیال دی بیا راځو او تاسو کې به سوري کوو. دې نه بغیر اعلان نشته، دا ګارنټي ده. دا د دې لایف 10 کاله دی. دا ضروري ده چې دا ټیک ټاک کار کېږي. موږ دې ته نه یو راغلي چې سرکاري پیسه ضایع کړو او تاسو ته هغې نتیجه در نه کړو. نو ډېرې خبرې دي که زه بیان کوم. دا ملک ډېر ښه ملک دی، ایماناً دی، ته هم بهترین ملک دی. موږ د دنیا مقابلې ته تللی شو. دا یورپ او امریکا دا مونږ نه زیات عقلمند نه دي، دوی دماغ مونږ نه زیات نه دي. هلته سرو زرو غرونه نه دي، هلته ډالرې په ونو کې نه کري. زموږ کمی دا دی چې الله تعالی مونږ ته ایماندار خلک نه دي راکړي. پاکستان ته الله ایماندار لیډر نه دی راکړی.
د دنیا تاریخ وګورئ چې کم ملک ته کم وخت کې که 10 کاله مخکې که 20 کاله مخکې که 2 کاله مخکې که 50 کاله مخکې کم ملک ته چې الله تعالی ایماندار لیډر ورکړی هغه یو نظام جوړ کړی دی او هغه ملک په ترقۍ باندې لاړو د دنیا مقابلې ته لاړو دا ساينس نه دی دې کې هېڅ محنت ضرورت نشته محنت د تاسو دی چې ایماندار خلک مخکې کوي چې تاسو ته خوشحالي راشي الله تعالی د پاکستان ته عمران خان ور ایماندار لیډر ورکړي نو ګورئ چې خوشحالي راځي که نه راځي انصاف کېږي که نه کېږي تاریخ وګورئ څه عام څه ګپ نه لګوم دا چین د مونږ نه وروستو ملیشیا مونږ نه وروستو کوریا مونږ نه وروستو هغه بنګلادیش چې یو وخت روټۍ خوړله هغه مونږ نه مخکې لاړل وجه یې سره دا ده چې کله ورته ایماندار لیډر رالو هلته انصاف رالو نظام جوړ شو خوشحالي راله ټګي او غلا ختم شو سفارش ختم شو رشوت ختم شو عمل په ترقۍ روان شو ملک کمې خو څه نشته کمې صرف دا دی چې بې ایمانه مشران دي راته بې ایمانه لیډران دي که دا بچو ته هم چې تاریخ وګورئ دا مشران پوه کوي چې دا ملک بس صرف او صرف 100 کال هم دا ډاکوان راولي دا کم چا چې حکومتونه کړي دا راولي نو زه لیکلی در کوم ما لال کې که تاسو خوشحالي ولیده که تاسو دا ملک ترقي ولیده تاسو د ملک انصاف وکتلو دا ټول نظام به تباه کړي بیا او زه دلته دا هم تپوس کوم د پښتون په نوم خو ډېر کار یې وکړو پښتانه به غر کله خپله خېټه ډکه کړه زه د علما نه تپوس کوم چې 15 کاله خو دوی حکومت کړی دی صرف سوال ته کوم یو منټ سوال ته کوم نه چا پسې خبره نه کوم صرف یو سوال ته کوم چې تاسو بیا MMA جوړوئ هغه مزې په ښار کې دي بیا نشته دی هغه مزې بیا نه راځي نو زه دوی نه سوال کوم چې 15 کاله تاسو حکومت ما ته یو قانون وښئ یو کار دی وښئ چې دین لپاره یې کړی یو قانون سازي دی راته وښئ زه به جرم ورکړم زه به معذرت غواړم زه به معافي غواړم چې دا ډېر ښه خلک دي لیکن دا خو تشه کرسۍ ته راځي دوی خو قرآن دپاره اسلام دپاره څه نه کوي یاره زه خو ښه مسلمان منیم خو دی نه الله تعالی ښه پیدا کړی ځکه زه ثابتولی شم زه هوا کې خبره نه کوم زه ثابتولی شم موږ چې حکومت کې رالو ټول ناول مسعود باندې قانون پاس کړو دا غیر قانوني او غیر اسلامي دی دا د علما نشو کولی چغې خو ډېرې وایي دی نشو کولی زه بیا تپوس کوم چې دلته کې دا جهیز چې کوم دی دا ناجایز غوښتن په اسلام کې غیر اصلي جهیز شته دی خو هغې خپل یو مقدار دی هغې نه زیات چې کوم دی هغه غیر اسلامي دی او موږ هغه غیر قانوني کړو نو دا دی نشو کولی دغسې په سکول کتابونو کې ډېر فرق و هغه موږ ټیک کړل او سکولونو کې مو قرآن شریف تعلیم شروع دا دی نشو کولی اوس سکولونو کې مو څه چلو کو چې قرآن شریف ناظره دا شپږ میاشتې کلاسونه شروع شول د قرآن شریف ناظره شپږمه پورې مکمپلسري کړه چې هر بچی به د قرآن شریف ناظره کوي تاکې هغه الفاظ او حفظ وشي بیا د شپږم نه 12 پورې د قرآن شریف تعلیم مو په هر سکول کې مانو سره رایج کو چې د سکول نه بهترین طالب علم او بهترین مسلمان راوځي چې قرآن شریف موږ اورو تلاوتونه اورو په مطلب نه پوهېږو نو دا بچي زه سیاسي هغه خلکو ته وایم چې دا بچي چې قرآن شریف تعلیم مانو سره زده کړي نو بیا ټینګ چې جومات کې خبرې به ټینګ کوئ دا به امامانو نه تپوس کوي بیا به دا بچي راپسې چې قرآن شریف کې دا دي ته دا کم بیان راته کوي موږ اوس نه پوهېږو موږ قرآن شریف په مانو نه پوهېږو تلاوت راته کېږي په مانو نه پوهېږو نو زه د علما نه تپوس کوم چې آیا زه دارالعلومونو کې غواړم چې دارالعلومونو کې قرآن شریف تعلیم مانو سره وښیي چې مانو زده کې معنی زده کې چې معنی باندې نه پوهېږي نو هغه بیا پسې پوهېږي په سکولونو کې ما رایج کو که دارالعلومونو کې نو ریکویسټ کوم چې په دارالعلومونو کې مانو سره قرآن شریف وښیي چې په دین نه څوک خبر شي که نه نو د تحریک انصاف حکومت صرف دنیایي کارونو ته نه دی راغلی موږ باندې دیني کارونه هم فرض دي او موږ خپل فرض ادا کړی دی بیا مو څه وکړل جوماتونو کې مو سولر سیسټم شروع کړو څو جوماتونو کې وشو څه ضلعو کې 4 ځله جوماتونو ته اوس انشاءالله ټینډرې شوي دي
دې میاشت کې به هغې کې کار شروع کړي ځکه چې امامان ولې به خلکو نه خیرات غواړي تاسو جماعتونو کې به ولې بجلي نه چې اوبو بندوبست نه دا چا نه شو کولی دا فکر چا سره نو مخکې او ډېر لوډ شیډینګ و خو دوی په غوږونو خو دا خبرې نه لګېدې او بیا اوس مې څه چلو کو امامانو ته مې وظیفه منظوره کړه 10,000 وظیفه میاشتې هر امام ته چې کوم دی جمعې مونځ کېږي دا 30,000 امامان دي په هغې باندې هم تکلیف ورته میلاو شو دا د NGO پیسه ده دا فلانۍ پیسه ده زه ورته یم دروغجنه دا د صوبایي حکومت حق حلاله پیسه ده دا د عوامو پیسه ده او ته دروغ وایې خلکو ته دروغ مه وایه ته یو عالم ځان ته وایې چې څوک ځان ته عالم وایي دروغ ویلی شي دا پیسه بل ځای نه ده راغلي او دا ځکه ورکوو دا ما ځکه کړې ده چې دا امامان چې سکول استاد ته تنخواه ورکولی شو چې هغه راته دنیا سبق ښیي او چې کوم امام راته دین سبق ښیي امامت راته کوي موږ جماعتونه سنبالئ هغه د په هغه سره مدد کول څه ګناه دی که دا ګناه یې ما ته مخامخ څوک یې ما ته دې وښیي نو دا دوی ته ځکه ګناه ښکاري چې د سیاسي مولایانو سیاست به جماعتونو کې ختم شي تکلیف سره دغه دی ټولو خبرې ډېرې دي خو زه تاسو ته هم د همګو خلکو که تاسو خپل ځان وپېژندو او تاسو د ملک د دنیا مقابلې ته بوځئ نو دې وخت کې کېدای شي دې نه ښه لیډر بل راشي بیا دې وخت کې د عمران خان نه بهتر لیډر پاکستان ته نشي ملاوېدی عمران خان ته ضرورت نشته د سیاست عمران خان ته هیڅ ضرورت نه دی ملک ته د عمران خان ضرورت دی دا سوچ وکړئ تاسو ته عمران خان ضرورت دی چې دا زندګي ته ښه شي چې انصاف راشي زه دا هم وایم زه د حکومتونو ته به تاسو عدالتونو کې دیواني مقدمې شته دی چا چې د دیواني مقدمو کې څوک ګیر شوي څومره کاله ولګي 20 کاله 10 کاله خاندانونه ختم شي چا تپوس نه دی کړی اوس دا 3 میاشتې مخکې ما 3 کاله ولګول 3 چیف جسټسز رالل ټولو ته مې وویل چې ما ته سستا انصاف او جلدی انصاف چاہیے چې ما ته فیصلې زر پکار دي دا چیف جسټس خدای دې خوشحال کړي دی موږ سره کېناستو فیصله مو وکړه چې دیواني مقدمه به په یو کال کې ختمېږي دا چا کولی شول په یو کال کې به دیواني مقدمه حل راوځي وکیل غیر حاضري 2 زیاته غیر حاضري یک طرفه فیصله کېږي دا ټول هر څه مو فیصله کړل دا عدالتونو کې انصاف پکار دی عدالت کې انصاف پکار دی په تاڼه کې انصاف پکار دی سکول کې هسپتال کې هر انصاف پکار دی نو زه دا وایم چې د ملک کې ډېر څیزونه بدلون دي او دا قانون ما 100 کاله پس بدل کو 108 کاله پس د انګریزانو قانون 108 کاله پس تحریک انصاف بدل کو بل چا همت نه دی کړی زه نواز شریف ته لاړم په دې قانون سازۍ ما نواز شریف سره خبرې کړي زه اوس هلیکاپټر کې روان وم ما یې چېرې موږ خو د خپل اختیار مطابق سیول کیس چې کوم دی هغې کې امینډمنټ کولی شو لیکن کرمنل کې ته کولی شي ته تیاری وکړه زه ما تیاری لګیا دی ما ته هېڅ چې تا تیاری وکړو نو ما ته هم راواستوم داسې وزیر اعظم دی ما ښځه به راواستوم هغې مزې خبره واوري د هغې صلاح ته ملاو شو که نه یو 2 میاشتې مخکې ما نواز شریف اورېدو نو تقریر کې وایي مجھے نہیں پتا تھا کہ عدالتوں میں لوگ اتنے رولتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ عدالتوں میں اتنے بڑی فیسز ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ قانون میں ابھی تک بڑے مسئلے ہیں اور اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں کر لیتا بولے خنزیر بچے تھا خوصم وزیر اعظم تھا بولے تا خوصم حکومت تھے پدی مانی یو ہفتہ لگی اس ترمیموں کا اور جماعت صوبائی ترمیم دے سیولوں کو نو کرمنل کې ترامیم کوم جایز وو هغه ټول ما وفاق تاسو ولیدي میاشتو شوه ای ته مې واستولو زه ما خپل حق ادا کو تاسو هم خپل حق ادا کوئ لیکن هغې حق ادا کوم ته نه راغلي و چې وزیر اعظم د سرو زرو پلیټ کې پیدا شوی څه کې پیدا شوی چې هغه ته دا نه ده پته چې عدالتونو کې خلک تباه شو هغه ته دا نه ده پته چې وکیلان دومره فیس اخلي نو لعنت دی چې په موږ باندې چې داسې وزیر اعظم جوړوو په دې ملک باندې لعنت چې هغه بې خبره دی بابا دې خلکو ته تاسو مسلې څه پته دي
دې ته څه پته چې سکول کې غریب سال دی، دې ته څه پته هسپتال کې سال دی، دې ته عدالتونو انصاف څه پته ده، دې ته غریب بې عزته کېږي تاڼو کې، دې ته څه پته ده، دفترو کې رشوت اخلي دی، ځکه د خانانو ته دې سره خو پیسه هم شته رشوت دپاره، دې سره سفارش هم شته خپل کار دپاره، دې سره تاسو غم نشته. زه د کمزوري طبقې ته یم چې راپاسئ، خپل حقوقو ته راپاسئ، ایمانا درته یم چې دا ملک کېدی شي، خو صرف عمران خان غوندې دا لیډر ضرورت دی، بله لاره نشته دی. دا نه چې زه عمران خان سره لکه تاسو غوندې ځم تېر شوي حکومت کې وزیر وم، 2.5-3 کاله زه وزیر وم چې عمران خان دا ناره د بچو چته کړه. ما سوچ وکړو چې یو طرف ته غله ډاکوان دي، یو طرف ته ایماندار لیډر راغلی دی، زه پاگل یم چې دوی سره ناست یم، وزارت ملت ته ورکړم، عمران خان سره ودرېدم، نن الله تعالی زه وزیر اعلی کړم. خو دا ضرورت دی، یعنې ما 2 کاله خو نور هم وزارت کولی شو، ما ته څه پته وه چې تحریک انصاف به اکثریت راولي، ما ته نه وه پته چې زه وزیر اعلی جوړېږم، خو ما فیصله د ملک دپاره کړې ده چې ما ته ایماندار شخص پکار دی. زه هر چاته یم چې کله پاکستان باندې اخري خبره الله تعالی مهربانه شو، موږ ته الله تعالی ایماندار لیډر راکړو، په پاکستان کې خوشحالي خوشحالي ده. څه وجه ده چې الله تعالی نه مهربانه کېږي؟ زموږ نیتونه خراب دي، موږ کې څه غلطي ده، ځکه دا ما اورېدلي چې څنګه قوم یې الله تعالی هغسې مشر ورکوي، زموږ قوم کې غلطه ده، نو پکار یې موږ الله نه معافي وغواړو، توبه وباسو، یا الله موږ ته ایماندار خلک راکړي چې د عمل د دنیا مقابلې ته لاړ شي. نو زه دا خبرې را ختموم، لیکچر مې ورته ډېر وکړو، خو دا مې د زړه خبرې وې، دا زه تاسو سره څه ډرامه نه کوم، دا د ما ایمانا د زړه خبرې دي. او زه وینم، زه دنیا وینم، ما دنیا کتلې ده، ما ډېره تجربه ده چې دغه یو لاره ده، بله لاره نشته دی، نه د اسلام په نوم، نه د پښتون په نوم، نه د پاکستان په نوم، صرف د نظام په نوم باندې دا عمل ټیکېدی شي، بل نشي ټیکېدی. که هغه اسلام ټیکون دی، که هغه دنیایي کار ټیکون دی، هغې ته یو لیډرشپ پکار دی، دا لیډرشپ بل چا کې زه نه وینم. انشاءالله تعالی تاسو ته دا زه هم یقینا در کوم چې ګوره فکر ونه کوئ، تحریک انصاف را روان دی چې پلار یې نشي رکولی، دې مقابله شته نه، دې مقابله نشته دی. زه ځکه دا خلک پوهم چې مقابله یې ځکه نشته چې تحریک انصاف سره ځوانان د پاکستان مستقبل ولاړ دی، دی مقابله څوک نشي کولی، دی پلار هم رضا کوي، دی تره هم رضا کوي، دی نیکه هم رضا کوي، دی مور هم رضا کوي، دی ترور هم رضا کوي، نو څنګه مقابله به کوئ؟ کوئ که نه چې څوک کوي؟ دا بچي به راپاسېدلي دي، دی مقابله نشته دی. بچو تاسو ته هم دا تاسو مستقبل دی، دې دپاره کور په کور وګرځئ چې دا ملک درته ټینګ کړي عمران خان. زه یوازې نشم کولی، د ملک لیډر پکار دی چې دا ملک ټینګ کړو. نو بچو دا تاسو ذمهداري ده، که تعلیم ټینګ غواړئ، که د روزګار حل غواړئ، که هسپتالونه ټینګ غواړئ، که پولیس کې عزت غواړئ، عدالت کې انصاف غواړئ، نو پاسئ عمران خان سره ودرېږئ او یو جدوجهد وکئ او صفایي وکئ د ډاکوانو چې دا ملک نه د خلاص شي. زه د تاسو مسلو ته راځم. دلته کې دا کیمپس دپاره مونږ فیډرل ګورنمنټ سره ډېر کوشش کړی، الله تعالی شکر دی کیمپس منظور شو، 1300 کنال باندې کار افتتاح ما وکړه، دا به کار کېږي. زه دلته اعلان کوم چې دا ځمکه ښه ډېره ده چې دا د یونیورسټي شي، او زه به تاسو ته سفارش کوم چې دا به یونیورسټي جوړو. بل د انګور ډسټرکټ هاسپټل چې کوم جوړو، هغه کیټګري بي اعلان کوم، او دې بجټ کې به تاسو په خپله ووینئ، هغه به کیټګري بي. بل مالکانه حقوق د ځمکو خبره ده، دا ما شفیع سره مخکې هم خبره کړې وه، ما هغه ورځ کوهاټ کې اعلان کړی دی، زه دلته اعلان کوم چې دا حقوق تاسو سره ملاو شي. هغې لپاره ما یو کمیټي جوړه کړې ده، زموږ لا منسټر هغه کمیټۍ باندې لګیا دی، چونکې د هغه حلقې ځمکه هم پکې ده، هغه باندې په خپله جلدي ده. انشاءالله امید مې دی چې د 10 ورځې کې به دا قانوني لاره دې ته جوړه کړو چې تاسو مالکانه حقوق ملاو شي. بل دا دی لیکلي دي چې کوم سړکو خبرې دي، ما شیخ فیصل کیسې ډېرې لیکلي، تاسو به خفه یې چې ما ډېر کلي نه دي یاد کړي، څه کالجونه دي، څه سکولونه دي، څه هسپتالونه دي. ما درته وایي چې یاره داسې اعلان مه کوه چې هغه دروغ وشي، زه دروغ اعلانونه نشم کولی، سبا به ته هم پریشان یې، زه به هم پریشان یم، ځکه حکومت ته صرف 2 میاشتې پاتې دي، نو چې دروغ تاسو دوکه کوو، مزه نه کوي. کوم شی چې زه کولی شم هغه به تاسو ته کوو.
نو په دې کې دا روډ کې دی شي دا خوشقسمتي موږ دا ده چې دا بل نه دی بل کا بل بجټ چې کوم دی هغه موږ په دا تحریک انصاف پاس کړي په دې مې کې موږ نوې بجټ پاس کوو هغه کې تاسو ډیر سړک دی یا کالج دی یا بل څه دا په ځان چم تاسو په خپل سترګو نه چې په خپل وعده پوره کړئ کله تاسو ډبل 1 ډبل 2 دا منظور شوی نه ول سٹارټ نشو دا منظور شوی دی خو ما خلک گاډو ماډو ټینډر به شوی دا الریډي ما مخکې د صبح کې 2 ځلې او ما الله سو نورو ضلعو کې سٹارټ کړی ساغي کې برتې سم مسله و ان ټي اس هغه نه روکاو دي س گاډو کمې ز چوس لاټ سم زه وټم فټافټ گاډي راوستي تاسو ته چې ډبل 1 ډبل 2 شروع شي بل دا ډیم خبرو کا ما دا دې خبرو کا شاه فیصل ته چې دې صبح کې چې کله وزیر اعلی شوم ما ته چې کم ډیم فیزیبل راغلي دي کاغذونه راغلي دي ما دا نه دي کلی دا کم ځای دی او کم ځای نه دی ما ټول منظور کړي اوس ما ورته وایي کې انګولا ما ته 2 ډیم راځي که 10 ډیم راځي چې هغه فیزیبلی هغه کې وبوي سباغین آبادی جوړې دي شي هغه به زه به تاسو به سفارش منظوروم کاغذ تاسو دا ډیم یادوي که 10 نور یادوي دا ځکه دا دې موږ ضرورت دی ځکه چې وبو کې زمکه کې وبل لاندې لاړې دې دنیا کې ما تخکاری آینده به دنیا دې وبو جنگي اوس د پېټرول مټو بیا وبو جنگ نه ځکه چې موسم بدل شو بارانونه کم شو سیندونو کې وبو کم شوي زمکه کې وبل لاندې لاړې نو چې دا دې صبح کې چې څومره سمال ډیم جوړ شي هغه کم دي هر ځای کې پکاري او سمال ډیم جوړ شي خو اځه ډیم نشي جوړېدی چې هغه محکمې ترنه فیزیبلټي کنسلټنټ راوستي نو زه به تاسو منظوروم زه بیا به ډایرکشن ورکوم چې نور علاقې مو ګوري چې کوم ډیم جوړېدی شي دا د پاکستان د صوبې مستقبل دی باقي جوډیشل کمپلیکس خبره ده هغه ته توصیه ورکوم چې دا د عدالتونو مومنس کې چیف جسټس او صوبایي حکومت هر کال موږ ته فند ورکو هغه کې په منځوري کوو زباغې نه تاسو کوم که څه کمې به شي یو ته پوره کوم باقي فرید خان شهید سپورټ کمپلیکس بالکل دلته کې پਹੁੰچے صوبایي حکومت جوړ شو عمران خان اعلان وکړو چې هر یونین کونسل کې ګراوندونه جوړ کړه ما هغه ته وویل چې 1000 یونین کونسل دي دومره نشي جوړېدی ځکه دا سر ته نشي رسېدی نو چې خلک برانه ګیله کوي بیا موږ اعلان وکړو چې موږ په هر تحصیل کې به یو ګراوند جوړو نن په صوبه کې تقریبا 70-80 تحصیلونو کې ټولو کې ګراوندونه جوړ شول تاسو دې 2 تحصیلونو کې هم جوړي